अहादीस पढ़ना के और कुरान के तफसीर पढ़ना के आदाब में ये सूरह अल-इसरा के मेराज पैगाम और इस्लामी हुकूमत मंशूर दीन द चार रोज़ें के दा गलत फहमी राशि दा मेराज की दा सूरत अल-इसरा दे दा मेराज की नाज़िल है दा मेराज नबात नाज़िल है अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अल्लाह ताला दूसरी सुन्नत और दी من كنز تحت العرش यो अमूज दे अव्वल सूरत बकरा अदवा आखिरी आयत दा पाए की शामिल कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दा उती तो من كنز تحت العرش दा माल दा अर्श दा खजाना नाम दे खजाने अल्लाह ताला दा सुन्नत दा आयत बाकी सूरह अल-इसरा दे दा मेराज मुबारक बदे माना के दे मेराज के पैगाम और सूरत का पैगाम खल्क तवाल और दे के दा साबित शवा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के मुअज़्ज़मिन मदीने मनव्वरे दसी और अल्तफ़त वज़ालिम लामीन अल्तफ़ सैयदा ज़ैख दुखान वसैबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि सहाबे किराम तक माज़ादी पे वजह के मिलावशी दा मुआशरे दुखान वसैदा मुआशरे रंग वसै अगर रंग लाने कुरान पे खबर करे कि अल्तफ़ दा हरामी और दा हलाली दा मुआशरा पे ये असल सूरत अल-इसरा भी आगोर है وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله تعالى له حقوق سرد بندگان حقوق ادا کول داغه قرآن دی ورکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د غار حرا وکړو غار ثور وکړو نو عام طور مورخین دا لیکي دا یکم ربیع الاول گویا کې په 27 سفر باندې سفر میاشتې په 27 تاریخ نبی صلی الله علیه وسلم غار ثور ته تللی دی ریش په غار ثور کې کړی دی او بیا چې کوم د غار ثور نه چې وته دی نو دا بیا د بل شپه د ورځې نه دی وته څلورم شپه بیا د بل شپه چې دا یکم ربیع الاول شپه وه په دې شپه باندې بیا نبی صلی الله علیه وسلم وته او څنګه تاسو ته علم دی دا غار ثور چې دی دا د مدینې منورې نه دی جنوب طرف ته دی د یمن طرف ته دی لكن عبد الله بن أوريقات الديني جدا كم مشرك هو النبي صلى الله عليه وسلم ذا مزدور نوله شفت بلار خير كيسي بدل كنت بلار هذا زمانه كده مشركان هم ده شغل دوادي خيال من شاطو أي خبر الاعتماد كيدش وهذا بيوزن كرب بيا وهذا ده غداري بينه كهو ده بدل كم ده شو جاري بيا دوادي بيا وخايكو أقرب يا نبي صلى الله عليه وسلم باعتماد كله ده صديق رضي الله تعالى عنه باعتماد كله أقرب يا نبي صلى الله عليه وسلم برئيس ده نبي داس يا رئيس ده المغرب طرف ده غار ثورنا يعني سفر كله ده المغرب طرف ده سمندر على طرف ده مكة معظمه ده سمندر جده ده المغرب طرف ده ده بحر أحمر جده داخل البحر الأحمر باليمن من الهلال دي أغلار إمام ابن قيم رحمه الله وخلق بيانا رحمه الله التفصيلات وده ممكن نقول وسألنا دي بعد جدًا فاهم زمانه بيا مليلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن معاملة كافلوجي ولا يبريخ أو تقول لا ما نقول بل لا ونرجع ماهر الله مطلب ده وده شيء لا ما لا نيجي خلقه ده بدو رسول الله صلى الله عليه وسلم ده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ده عامر بن فهيرة ده عبد الله بن أريقة الديني ده سلوه كشان قافلة دي روان دي بلار غير جبالي بخبر وشوي يوم مشهورة خبر بكده من معبد يو خيمة ده من معبد يو زنانة ده غير خيمة بقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم تيرشوه عليه هذا ده خبر خيمة صرفاك ناس ده خاون تلي هغه چې د ګډي بيزي ساتي یو چې له چاړې رضیات اخوان هغه تعالی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تدمو کړه د یو معبد دی چې دا ستاسو په مشته سارو سپېشته چې موږ هغه به ته ویل چې موږ په واسم د سال نشته او سال د سره نشته او دا یو چې له دلته ولاړه دا غریبه دونه بیکار دا وتلې نشي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کښته اجازه دې چې له دې په ورش ما به په چې له خپل لمنه لا نه دی په ولا ځکه چې پېشته دا څنګه به ته په ورش نبی رسول الله ته ته اجازه ورکړه اجازه ته ورکړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په غلام باندې لا شو
کویدو خیره وړه د څلورو غاړه مسکه او د محمد ته یې ته مسکه بیا معلومه چې ډېر شی پاتې شو نو ته یې دا واله هغه بیا حیرانه ده چې تاسو دې قصه ده بیا چې خاوند راغلی دی نبي علیه الصلاة والسلام روان شو خاوند راغلی دی ورته وایي چې دا پی کوم ځای هغه وایي دا خو دلته یو کس راغلی و د قریشو یو سړی و بیا چې هغه په عربۍ چې بلکې د نبي علیه الصلاة والسلام تعریف کړی دی د هغه رنګ داسې و د هغه غاښونه داسې ښایسته د هغه رنګ داسې ښایسته د اسمان د ستورو په شان دی ملګري چې ورته ګوري تاویږي ترې او چې خبره کوي پیغمبر علیه السلام چې خبره کوي خلک ورته داسې چوپ خاموش ناست دي ما داسې ادب د چا نه دی لیدلی ما داسې ملګري د چا نه دي لیدلي ما داسې خلک نه دي لیدلي د چا دومره ادب او دومره احترام کوي ما دومره ښایسته سړی نه دی لیدلی ما د چا دومره واضحې واضحې ښکاره خبرې خوږې خوږې خبرې نه دي لیدلي چې خبرې کوي ته نو یاره د خولې نه یې ملغلرې راټولېږي خاوند وایي یاره دا سړی خو سبا د هغه کس نه بل څوک نشي کېدی چې هغه قریشو ته د سلو خانو انعام مقرر کړی دی چې زما دا رایه ده چې دی ما لیدلی زه خو د ده ملګری کېدم خو ډېر مخکې لاړم بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دی په دې لاره باندې په دې کې د بنو مدلج قبیلې دا د بنو کنانه قبیلې یو شاخ دی بنو مدلج د دې یو کس دی سراقه د هغه نوم دی هغه ملک دی سردار دی او دی قایف هم دی دی د دې منډونو نه معلومات هم کوي په دې شیز کې دی ډېر زیات ماهر دی دی په خپله حجره کې یا په خپل ډېره کې ناست دی په دې کې د ده د قبیلې یو سړی راغی او وی د دې بحر احمر په دې غاړه باندې سمندر په دې غاړه باندې د یو څلور کسان ولیدو او زما دا خیال دی چې قریشو چې په انعام مقرر کړی دی هغه کسان او زه خو پسې ورځم دی وایي زما په زړه کې راغله چې دا واقعي هغه کسان دي خو ما ده ته وایي چې نه لاړ نه شي مزه دا هغه کسان نه دي داسې پېژنم دا نور خلک دي چې ما یې چې ده له دوکه ورکړم چې دی لاړ نه شي او زه دا انعام په خپله حاصل دا ځکه چې د ابو صدیق په سر باندې سلو خانه انعام او د نبي علیه السلام په سر سلو خانه انعام ما چې دا انعام به زه حاصل وایي کور ته یو ساعت په ساعت ته ناست وم هغه مې په نورو خبرو کې کړه خیال مې ورته بدل را بدل کړ په دې کې کور ته رالم او خپلې نوکرې ته مې وویل چې داسې چالو کړي زما دا اس بوزه غل دی غوندې بوزه پټ یو طرف ته یو شړ طرف ته بوز هلته چا مې خیال نظر را نه شي او په خپله هم داسې ټیټ ټیټ کېدم د کور د دروازې پر ځای د کور په شاته د مړی باندې ووتم او لاړم هغه اس مې راواغېسته توره مې راواغېسته نیزه مې راواغېسته او روان شو او ما ته خو لار معلومې وې چې مې کتل دغه ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه قافله چې کومه روانه ده څلور کسانو دا مې لرې نه ولیده قافله مې ولیده دلته زما اس ورخه وې ما سره په دې کنانه چې ورته وویل هغه د جوړې چې ورته وویل دا کالتوس هغه جوړې چې به وه هغه چې به دا پنډلې او دا چرایي به ویل داسې یو جوړې غوندې به یې جوړه کړې پای کې به دا کالتوس پراته وو داسې زما سره د کالتوس یو جوړې وه د دې غشو یو جوړې پای کې به داسې غشي رسېدو سره ځینې به د منجورانو سره دا د بوتانو منجوران چې وو ځینې به هر سړي ځان سره ساتل چې یاره دا منګی کار وکړم دا کار ټیک دی که غلط دی نو بیا هغې شي مې راوایسته وې هغې شي راته ویل چې ګوره مزه کار دی خراب دی ما یې یاره د سلو کان او دوه سلو کان او ته ماته ویلې کار دی خراب دی بیا روان شو دا مې ونه منل وایي چې بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته نږدې ورسېدم قریب وه چې ما په غشي باندې کښتې شو چې په دې کې د ما د نبي علیه السلام په دې منځ کې یو توره سیلۍ راله داسې ما نه یې پناه کړو او په دغه وخت کې بیا زما اس د خپو پورې بیا ونښتم قریب لږ راپرېوتم قریب وه چې زه ووایم مړ به یې سمت مات شوی وی نو لږ راپرېوتم بیا اخر مې بیا اواز وکړ ما چې تاسو ته څه نه وایم دا تاسو لپاره مې امان دی ما ته څه مه وایئ ما پاته دا د ما دا اخر اوچت شي او زه د ما خبر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي چې کیف بک یا سراقه سراقه ته په سلو خانه پسې ګرځې کیف بک اذا لبست سواری کسرا و تاجه او ته ستا په دې لاس کې د کسرا پګړۍ ده او ستا په سر د کسرا تاج ده یو وخت به راشي چې ستا په سر به د کسرا تاج کسرا په عربو کې د هغه یو داسې روب او داسې دبدبه وه چې خلک پکې یېرېدل خلک به د هغه له نوم نه یېرېدل لکه یو زمانه وه دلته به د روس نه خلک یېرېده لکه ویروس والد صاحب د الله پاک وکړي د هغه په دې نوم کې داسې دا نوم کې داسې مات ورته کړي زه ماشوم مات یم دلته پوښتنه مې دا نوم دې دا نوم دې ولې مات دی وایي دا ما به ګډ ساتم ما خپل ګډ له روس نوم ایښودی ما
ما يروسكم دي ولا خلوا ما بين دروس غير دي الطاقة غير طاقة بما يحمل غير دروس بخوض بما يدروس ويعرف الدروس رجال جو ما خلاصون غير ما لا لب بدو اذكروا بني ماس كران لكن خلق دروسنا يا ريدو لا بدو ريدو طاقة كاري ده سبعة زمانك بخلق ده كسران يا ريدو كسران النبي عليه الصلاة والسلام ده واقعية ده زول دي دبارة بيانه تاسو دا پته ولګی چې نبی عليه الصلاه والسلام یو طرف ته هجرت کوي د خپل کلی نه وځي خپل کلی نه وځي دا حالت کې سره نه د کمزوري حالت کې والله دا د کمزوري حالت کې سره په کار د مشکل نه خپل خوخه نه لري په مجبورې په حالت کې د خپل کلی نه وځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ذهن او فکر چې دا چرته پر محدود شوی نه دی دغه چې په وجود باندې سخت او تکلیف راغلی دی النبي صلى الله عليه وسلم خپل ذهن چې دا شرط نه دی را محدود کړی هغه چې کوم فکر ولا الله تعالی ورکړي او هغه فکر نبی صلی الله علیه وسلم هر وخت تازه او هغه څه کمې به شي نه راغلی دا وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذهن کې دا پدې مطمئن چې نه یو ځل په څه وخت راځي چې ما مطلب الله تعالی دا رسول الله روم او ایران د خزانه ورکړي ولا دې سراقه وی کیف بك یا سراقه ما پس رسول خان پس زما عمر پس ګرځي إذا لبست سواريك إسراء وتاجه أو زبورا جسدان وصل نباندي أو سرعي أو أغا كسراج الدنيا تيريجي يوخ بأغا مسلمانانو لاس بلاغا قريوان تاجه وليكي أو أغا داغا دبدبا وغروب وختميجي وداغا تاجه وداغا دام ديوان سادة مسلمان فسرج بالما وتويجي كسرى بن هرمز كسراج بن هرمز ويلي لإيران بادشاہ كل كسرى بجانب دي معنى كسرى بن هرمز نبي عليه الصلاة والسلام تبي كسرى بن هرمز ما سوى زمان واپس كل خبره او نبي عليه الصلاة والسلام قرار مجسور وقد قدر بعد ما او دي كده شو اشتغل دي طرفنا نبي عليه الصلاة والسلام تبي دي جمع خلق تقوا جمع دي رب شكرا نش ده واپس راغله نه او دين ابو جهل خبر ابو جهل دي خبر في سراقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلو قریب ولا ورغه او بیا دې هم یریده او د شلو خان او نه هغه څه تکلیف ورکړو بیا سمانه پای باندې شروع ویل دي دا څه پته دا هغه الله تعالی پیغمبر ما هو چې الله تعالی پیغمبر دی او ابو جهل دې چې څه ما په ځای وکړه دا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې گزار نه وکړ دغه دا طاقت لري چې نبی علیہ السلام گزار کوي او تعالی په کار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزار استاو دا په ماش ډېر بیا فاصله ده او الله تعالی نبی دی هغه د گزار کول نه په کار دا اتباع وکړه په دې طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم قباء ته ورسېد د بنو نجار قبیله د نبی صلی الله علیه وسلم د نیکونو طرف نه ماخیر خپل ماخیر نه دی او ماخیر او فرشاتي د نیکونو ماخیر دي او ماخیر او فرشاتي دا په حقیقت کې د هاشم سره توازن کړي هاشم نبی صلی الله علیه وسلم د پلار نیکو التوازن او دا مطلب لعبد المطلب جديد هذا أغي بنو نجار لقبلين لداية عبد المطلب أمور جواد هذا بنو نجار لقبلين يا ده تلاقي واپس فلسطين ده شام تلاقي بغزة كده بيا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ده نبي هاشم كده ده بغزة كده وفاة ده وصلنا غزة كده وطوي هذا حماس ولا صار كده انتهاء المجاهدين خلق كده لإسرائيل خلال الجهاد دا بنو نجار رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ماخیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه طرف ته پرې زیاته مینه ولا سره ولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره زیاته مینه هغه بنو نجار ولا خلق براتله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انتظار خبر شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان انتظار وکړو دا ماشومان دي نه کې لکان دا روان انتظار به شری په روان په انتظار وکړو یو ځل دا چې انتظار کوي او باندې کې دی واپس لاړو يا نبي النبي صلى الله عليه وسلم ده يهودي ده هغه يهودي ده لري په نظر تیزو یا اول ته خپله یا ډیره ته خپله هغه ده لري आवाज وکړو هغه کافر اللي چا په انتظار یې کنه مسله غلیران هغه يهوديان ته پته و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل ته هجرت کوي او راځي باید کتابونو کې نشته دا بل خبره ده چې هغه زیات زديان او دا خبره ده چې کومه بدل المجان قبيله ما شمال رسول الله صلی الله علیه وسلم ده رضي الله تعالى عنه ده جرار القدام عشماني تقبل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سير هذا هو اللي عشمان له الى تقبل دماغ محمد ابو بكر روايات من السيره في كتاب ابو بكر الصديق
یو سنجیده عمل دی یو ډېر لوی اهم کار دی تاسو پکې نمبرونه وایئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې پوهېږي چې ابوبکر یې منې کوي ورته وایي دعهن یا ابابکر ابوبکر دا مه کوه دوی مه منې کړه پرېږده چې دوی تمبر وایي هغه ماشومان هغه طلع البدر علینا من ثنیات الوداع هغه ترانه دا ترانه د ماشومانو ویله چې دا ثنیة الوداع دا د مدینې منورې نه چې په میلمه ته دغه ځای پورې دا یو کنډه و دې کنډو پورې به ورسره دا د مدینې خلک ټول دا پخوا زمانه کې دا د میلمه قدر ډېر زیات خاص کر په عربو کې دا قدر ډېر زیات د دروازې نه بیا نه وسله نن سبا خو په کټ کې داسې ورکړي زه به نه خلک ښه څوک میلمه ته نه خوشحالېږي او نه د میلمه لپاره احترام دی دې به ورسره ورتلل دا ثنیة الوداع دا کنډو نه چې به پناه شو نو بیا به ورسره په دې دیهات کې په دې بانډو کې اوس هم دا طریقه ده لرې لرې باندې چې کومې دي دیهات یا دا غرونو دا علاقې چې دي په دې کې دا طریقه ده چې دا میلمه چې موږ ورته داسې یو کنډو پورې روژې پورې ورسره جلب وکړي بیا لرې به چتر ډېری ورته کښېني او دې چې روانې وي اوس به هغه ځای کې بسکیانه شي هغه ځای کې بسکیانه شي بیا چې بلکل وشي چې دا اوس پناه شو بیا دې واپس کور ته راځي دا چې د دې عربو دا طریقه وه هغه ځای پورې ورسره دې تللي نو دې وایي طلع البدر علینا من ثنیات الوداع دا رخصتۍ د کنډو نه سپوږمۍ راښکاره شوه او وجب الشکر علینا ما دعا لله داع هغه پورې موږ باندې د الله تعالی شکر فرض شو چې څوک پورې یو تن هم د الله تعالی طرف ته دعوت ورکوي ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع ای هغه پیغمبره چې ته په موږ کې الله تعالی راولېږلې هغه احسان او هغه پیرزونه الله تعالی په موږ باندې وکړه چې په موږ کې الله تعالی پیغمبر راولېږي جئت بالامر المطاع تا چې څه راولې دي موږ به راومنو ستا خبرې به موږ منو دا به منلی کېږي دلته دلته به ستا خبره منلی کېږي د دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام د خوشحالۍ په موقع باندې ماشومانو ته د دې خبرو اجازت ورکړی د اختر په موقع باندې ورته اجازت ورکړی دی چې تاسو د خوشحالۍ لپاره خپل تمبر منبر والوي او ورته یې ویل چې دعهن یا ابابکر ابوبکر دې پرېږده حتی تعلم اليهود ان دیننا فصیح چې یهودیانو ته پته ولګي چې زموږ دا دین کې ډېر زیات وسعت دی زموږ دا دین داسې شی نه دی چې بلکل داسې د چین په یو کوټ کې راځي او کرایه پکې شیشه ده او معمولي تریګلۍ ماتېږي نه دې دین کې ډېر زیات ډېر لوی وسعت دی په دې کې د خوشحالۍ لپاره ډېر ځایونه دي په دې کې د انسان د نفس او د هغه د خواهشاتو د جایزه حد پورې خیال ساتلی شوی دی د ماشومانو د ماشوموالي پکې د جایزه حد پورې خیال ساتلی شوی دی دا زموږ خلک د ماشومانو په راتلو باندې جومات ته خفه کېږي ماشومان جومات ته مه راولئ نبي علیه صلات وسلام په منبر باندې خطبه ویله او حسن یا حسین داسې لویږي او پاسي او جومات ته راځي نبي علیه صلات وسلام خطبه پرېښوده د جمعې او ورغلی او ماشوم یې راواغسته او بیا راغی په منبر کېناسته وایي الله تعالی رښتیا ویلي دي چې انما اموالکم واولادکم فتنه ستاسو دا مالونه او ستاسو دا بچي ازمایش دا ازمایش دی یو ځل نبي علیه صلات وسلام په سجده وکړه د بعضې ماشومانو دا عادت دا چې لږ داسې دوه درې کاله په دې منځ کې د دې ماشومانو دا عادت سړی که سجده پرېوځي دا راشي دا ورته نصب کېږي نو داسې نبي علیه صلات وسلام په سر باندې کېناست او څوک وګوري چې هغه خپله نبي علیه صلات وسلام چې په قلاره هغه چې سر اوچت مقرې ته لویږي دی نو خدای ته سجدې کوم او دې پکې د کوم ځای نه راغلی نه داسې نه هغه نه پوهېږي په دې خبره څوک وګوري چې هغه په قلاره باندې شوی نو نبي علیه صلات د سجدې نه خبره وشوه امامه بنت ابي العاص بنت زینب لور د امامه نبي علیه صلات وسلام لور زینب ابو العاص واده د هغې لور د امامه هغه د نبي علیه صلات وسلام سره په غېږ کې ده چې کېني اوچتېږي نو په غېږ کې رانیسي بیا ودرېږي چې بیا کېني چې دې راشي نو بیا ږدي چې بیا راپاسي نو بیا په غېږ کې نیسي لمونځ هم کوي ماشومان په غېږ کې دا د ماشومانو جنکو دا تمبل واله او دا د دې مزاج دی دا د هغې یو قسم د فطرت دی څوک راشي خوشحالېږي ورته نبي علیه صلات وسلام د اختر په ورځ باندې ودل په خپل کور کې ملاس دی کمبل ساده یې اغوستی ماشومان یې جنکۍ لګیا دي هغوی سوی او کمبل وړي د نبي علیه السلام صفت دی د بدر د شهیدانو صفت دی د احد د شهیدانو صفت دی بیا پکې یو ماشومه وایي وفینا نبی یعلم ما فی غدی موږ کې داسې پیغمبر دی چې سبا څه کېږي ده د نن نه پته وي نبي علیه صلات وسلام یې چپ شو چې داسې مه وایه ما د عالم الغیب نه یم چې سبا څه کېږي ما ته پته نه وي دا خبرې مه کوه مخکې چې څه ویلی هغه وایه خیر دی خو دا مه وایه چې نه سبا څه کېږي د نن نه ورته پته زه عالم الغیب نه یم عالم الغیب یې الله پاک بیا حضرت عمر رضی الله عنه کور ته راغی نو دوی دا کمبلونه پټ کړل نبي علیه صلات وسلام ورته خندل وایي عمره تا نه خو شیطان یېرېږي درنه وایي ما نه زه دلته ومه ما پروا یې نه ساتله او وایي ما ورته خبره
احتياج سخت وأغينا هو اللي يدعو تبدلنا وقلوا لنا بارحال النبي عليه الصلاة والسلام تبي دعهم يا أبا بكر حتى طالب اليهود الذين نافسين لسورة قرأ خبر إلى تمام ولا خبر بيا النبي عليه الصلاة والسلام بزمانك ولد حضرت عمر رضي الله عنه بزمانك تابع الاشتياق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بقيادتك داد قادسية جنبوش أو قادسية بجنك لكسرى جنب تاجونه لكسرى جنب جوڑے جامع بے كسرى هو تخطيط أولاده غنيمة المسلمان خلاص قرار أو أبي حضرت عمر رضي الله عنه مدينة منورة تراولي مدينة منورة تراولي دارم الإنتاج كذا سے ملغلر بھی چمکیدے بدا سے پڑکیدے با دارے وہ جوڑا آگے کے میرے ملغلر دا شیروانی منتقی دا سے قوم منتقی جوڑا بکڑی دا بھی بکڑوں کے رجال اللہ زمانہ کے بادشاہ کوئی بھی اچھا ذکر هو الجنة كم ده جنة مباركة القرآن في هذه كما يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤلؤ جنتيان ده جنة في مدرية جودة الدنيا كلها دخل كان زمن ما عمل كلها دخل كان حقيقة ده باشعار ده بار يعني ده وده أصل ده باشعار ده بار الذي وجدنا أمام بقرية ده بقرية وده تاج وده جامع وده كل أرش مدينة منورة ترى حضرت عمر رضي الله عنه خلافت دور دے ناس دے حضرت علی رضی اللہ عنہ ناس دے دے وقت بشیر نبی او صحابی دے ابدا سلام بشیر اگه وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ دے ان قوما ادوا هذا لهم منا بدي ملغدر تقول ده سنه قیمتي ملغدر دي دا تاج سنه قیمتي دي دا بغلی سنه قیمتي دي دا جوړه سنه قیمتي ده كم خلقوا جداد مدينة تراور رسول كان داري رمان الدار خلق داري رمان الدار خلق حضرت علي رضي الله عنه هو توي أمير المؤمنين حضرت عمر رضي الله عنه وإنك عففت فعفت رعيتك وأسد كأمان الدار تي سربراح كأمان الدار دمت باشا دمت حكمان كأمان الدار ورعيت أولاد خلق أولاد عوام بفضل أمان الدار وإنك عففت أسد كي قدامت تي پاک تي دا جان بچکڑے فعفت رعیتك استعداد دخل اخلان شکولے استربراء خلقوی ندام دخل اخلان شکولے جبرا خلقوی ندام دخل اخلقوی کتن لان دخلق سماول وانا جدام دخل اخلانکی نبیا ووار خلق سمائے دا اصلاح دا برنکی دا فساد او دا اصلاح دا برنکی دا لان درنکی انك عففت تپاک دا منی اصلاح شوی دا تغلانکی فعفت رعيتك استار رعيت ذكرنا نبي ولو رضعت لرضعوه كتاب أرجك خلو عليه هذا أرجنا برسنتيج نشتي لكن من زمانك تخلق برسنتيج ولو رضعت كتأرجي سريدي وكذا أرجنا أغلام ولا نظام لغوت رعيتك لرضعت رعيتك لرضعوه يا بداخلك سريدي يا بدي مرحبا عن الدار خيار الشاطئ هذا عن الدار الذي كريت الثالث وري حضرت علي حضرت عمر تصور له خبرك صبر اهم خبرك صبر ده مني خبر ورنقي لا مسؤولة اعتراف به لا مسؤولة خيار سادة حضرت عمر او رشق بيا حضرت علي وما مسؤول بيا حضرت عمر مبارك كم خبرك ده صبر ظلم ده صبر سياته حضرت علي رضي الله عنه حضرت عمر مبارك صبر ده مني خبرك احترام او لا انه مسؤول كي ولا ده مني دعوه كده حضرت عمر مبارك صبر سياته صبر لا ده مناسب خبر نا مناسب خبر بیا حضرت عمر رضی الله عنه ورګیدو دا جوړه د شوچته کې دا جوړه ډېر په قد والا جوړه ډېر ودا والا کې سلام له باندې ډېر هټ حضرت عمر رضی الله عنه یو لارګي راوړو لارګي یو لارګي راوړل لکه څنګه په پټو کې د مرغو شړلو لپاره هغه ودا په کې راځي او الله چې سینې راځي نه هغه ورو دا شو دا چې لارګي راوړو لارګي دا جامع ورواچو او خلق دوی ودا جامع دونه قیمتي دي تاسو ته قیمتي کاری قیمت دې ته کړهږي امره زیات دې په غلرو او یسو ته کړهږي ما دا په داسې درکو سره کوم کې د انسانيت په ترقی نه کوي وای کدی بدبخت دا الله تعالی نه هدایت مختوي هغه ډېر زیات خو دا څه نه د مکان دا څه نه د مکان نور خلکو مکان دا د کار شي نه دی د کار شي هغه فکر دی هغه عقیده د انسان ته ملاوي
بیا حضرت عمر رضی الله عنه خبر را یاد شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سراقه ته ویلي مجلس کې سراقه ناس وې سراقه ته आवाज سراقه هغه د وجود نه ورته دم هغه دا جوړه وروا واستول بیا ورته وی الله اکبر وای ماشا الله اکبر وای صحابه الله اکبر وی بیا الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دې کسرا د جوړې او د تاج وعده کړی و هغه له ورنکړو ابو بکر صدیق له ورنکړو ما له راکړو دا الله تعالی ته ما باندې ازمایش دی سترګو کې اوخ کې راځي یا ازمایش الله تعالی هغه وعده زما په زمانہ کې پورا کړه او به چې د قتل به بخ ډېر د خوشاله خبره ده ختم من بني مدلج د عربو د بنو کنانه او د بنو مدلج قبیله یو باندې چیرې یو جوان له باندې واړه د باندې اوسېدل او یره رسول الله کسرا د اسلام د وجه نه د کسرا تاج په سر دی اسلام له دومره عزت ورکړي او باندې چیلا د کسرا تاج دغه په سر کې او دغه په وړي دغه راوړل ویلا اسلام نحن قوم عزنا الله بالاسلام موږ خپل جهاد او د باندې د شړو ولا او خلګو ټول الله تعالی د اسلام په وجه باندې قدر او عزت راکړي او بیا یو لطیفه وکړه یو لطیفه په ګدار راغلی د سراقه ته ویو ته وباسه ودا تاج ولا له وباسه هغه ودا څه وباسه یولي بما نبی رسول الله بيستا مصر بل کسرا تاج نبی رسول الله تصوی چې ابوسته باندې کستا ملکیتي ورا کوي چې ابوسته باندې ویواده ابوسته کنه رسول الله ویواده ابوسته یو به صحابه کرام ته دا تخلو عن تقسیم دا امر غدري او عاصم مجاهدين او مسلمانان او ایران د مدني په خلکو باندې تقسیم دا د نبی صلی الله علیه وسلم خبره ده چې خپل سترګو دې دا څنګه اختیار دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت خبره نبی صلی الله علیه وسلم جناب اول قباء کې پاتې قباء مسجد قباء چې نبی صلی الله علیه وسلم په وخت هغه کې په وزن پیاده ده اکثر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او سره ورته برکات نه کولو بیا په واپس راځو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سورہ تیرې کړې بیا جمعې ورځ دا روان دی په دغه قباء کې یو بل جماعت دی یو د عام خټ جماعت دی یو د سره باندې بل جماعت دی دا په ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم راځي د بیا د جمعې موږ کړل اولنۍ جمعه چې کومه وه دا د قباء په دې مشهور دا بل جماعت دی مسجد قباء چې ورته دغه نه د سره باندې بل جماعت دی باندې د نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرام دي د مدینې ورغلي ټول خلک راغلي دي وسلې ورسره دي د نبی صلی الله علیه وسلم یو خبر روان دي خوشاله دي خلک خوشاله او روان دي هر سړی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کور کې پاتې شي نبی صلی الله علیه وسلم په خپل سورلې په روخه باندې شو هر سړی د روخې د امهار نشي د زمانې برخه راغلی نبی صلی الله علیه وسلم د روخه پرې دی دا د الله تعالی د طرف نه دي ته حکم شوی دی دا چې په کوم ځای کې پاتې شو زما مال ته پاتې کېږي دا خو راځي دا کوم ځای کې چې مسجد نبوي دی دا په زمانه کې چې یو کند کول دی او ځای او سبا کې ولې وي سبا کې د پخوانو مشرکین او زالب لپاره سبا کې څنګه دی ورته وي دا د نجار دی او یتیمان شي دلته راغی نبی صلی الله علیه وسلم په خبره شو دی او خدای تکیناست نبی صلی الله علیه وسلم د کوڅ نشو بیا یو سات پس بیا پاتې بیا دا څه وګورئ راوړل بیا را بیا کیناست چې کیناست بیا دا غړې په اسمه کې راشي او ځول راشي دا غړې دا غړې په اسمه کې وځول چې نه له وځول نبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه نبی صلی الله علیه وسلم دراتې بندا چې بیا نبی صلی الله علیه وسلم معلومات کړو دا د چارې دا چې دا د دوه اعتماد هغه د کارنامه ودا د جماعت لپاره وخته نبی صلی الله علیه وسلم مختار پیسې څخه په دې نبی صلی الله علیه وسلم او صاحب صدیق رضی الله تعالی غالبا بنتظر دینار یا درهم کې صدیق رضی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیسې ورکړي بیا په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم نور ناول د جماعت انتظام جماعت جوړي نبی صلی الله علیه وسلم خپل خټه ګټه راوړي صحابه کرام لګیا دي چې پیغمبر علیه السلام کار کوي او کار نه کوي دا ورته زیاته بده خبره ده هر څوک راځي او په مسجد نبوي کې کار کوي حساب کوي د نبی صلی الله علیه وسلم جماعت جوړ شو دیوالونه د خټې نه او د غټې نه جوړ کړو دا د پاسه چت چې کوم دا د کجورو دا دغه چې په شان د کجورو دا شان دی په واچو چې باران کوي شو نو هغه ولا تاسو سره دا څه پورا چت نه و چې خاور او په یاد غاڼه او دا څه نه
سانګې مانګې پیچلې داسې د نبي علیه الصلاة والسلام کورونه هم داسې وي بیا دغه زمانه کې چې نبي علیه الصلاة والسلام دا جومات جوړېږي په دغه زمانه کې عبدالله ابن ابي بکر رضی الله عنه صدیق زوی عبدالله هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور خلک یعنې حضرت سوده رضی الله تعالی عنها حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا بچي د نبي علیه الصلاة والسلام راوستل او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بچي راوستل حضرت عائشه رضی الله عنها د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نو دوی راغله د مدینې منورې کې د نبي علیه الصلاة والسلام دلته راغی نو حالات داسې چې مدینه منوره کې یهودیانو د ډېرې زمانې نه هلته راغلي مدینه منوره کې منافقان هم ډېر زیات وو خو دا د منافقت وروسته ښکاره شوه اول خو دا مشرکان څه خلک خو هغه چې نبي علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی څه داسې وو چې لکه عبدالله ابن ابی دا ډېر زیات د منافقینو سردار دی او د نبي علیه الصلاة والسلام ډېر سخت دشمن دی ده د جنګ بدر پورې ده د مسلمانۍ اعلان نه وکړی ښه ګناه او مخالف دی جنګ بدر نه بعد نو بیا د مسلمانۍ اعلان نبي علیه الصلاة والسلام چې دلته راغی نو اولنی کار نبي علیه الصلاة والسلام دوه درې کارونه وکړل اولنی کار یې دا وکړو چې د صحابه کرامو په خپل منځ کې یو ورورولي قایمه کړه د مکې معظمې نه چې کوم خلک راغلي دي دا او د مدینې منورې چې کوم مسلمانان دي دا دوه کسان یو بل سره رونه دې ته مواخات ګورې دې کې د نبي علیه الصلاة والسلام ډېر لوی مقصد هغه دا چې دا مهاجرین او دا انصار د دې علاقې باشندګان که چېرته دا مهاجرین او انصار بالکل جدا جدا اوسېږي نو دا به دوه داسې طبقې چې دې کې سبا له مختلف مسلې راتلی شي دې به د هغې متعلق څه خبره کوي هغې به هغه جدایي خو د اخره پورې وه هغه د مهاجرین او هغه نوم خو د هغې نه وتلی او د انصار نوم د دوی نه وتلی خو نبي علیه الصلاة والسلام موافقات قایم دا دوه کسان د رونه رونه کړل مشهوره واقعه ده تاسو ته به هر چا ویلي علماو چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د سعد بن ربیع سره ورورولي نبي علیه الصلاة والسلام قایم کړه سعد بن ربیع ولګېده عبدالرحمن بن عوف ته ویل خپل مال هم تا باندې نیمو او یې زما دوه ښځې دي چې تا کومه یوه خوښه یې زه به هغې ته طلاق ورکړم او چې زه ورته طلاق ورکړم چې عدت یې تېر شي هغه ته بیا به نکاح واخلم دومره حده پورې دا د هغه جذبې او د ورورولۍ او د محبت هغه ادعا دې نه زیاته بل څه نشي کېدی سړی به چې په خپله ښځه طلاق ورکړم او ته یې بیا په نکاح باندې واخلم دا د جذبې هغه ادعا ده دومره حده پورې مینه او ورورولي دا د دې مسلمانانو په منځ کې قایمه شوه دا د نبي علیه الصلاة والسلام د ایمان په وجه د قرآن په وجه دا نبي علیه السلام دې لپاره وکړل چې دا د قبایلو دا چې کوم د دې قبیلې سړی دی دا په دې قبیلې زورور دی او د دې دا په دې او دا غوره دی او دا ناغوره دی چې دا خبره ختمه شوه دا ورورولي په خپل منځ کې قایمه شوه بیا د هغې نه بعد نبي علیه الصلاة والسلام د مدینه منوره کې یو بله میثاق یو بله معاهده وکړه د یهودیانو سره یهودیانو سره دا معاهده یهودیان په دې علاقه کې ډېر بااثره خلک اهل کتاب ظاهره خبره ده چې یو طرف ته عام خلک چې عامیان دي لیکل لوستل نه شي کولی بل طرف ته دیني خلک دي او دیني خاندان دي خلک بیا په هره معامله کې د هغوی نه تپوس کوي او د هغې خبره ته غوږ دي نو دوی خواص بزرګان خلک وو دا د بزرګان وي دا د پیغمبرانو اولاد وي دا د آسماني کتابونه دي نو د دې پر عربو پر خلکو د مدینې منورې پر باشندګانو باندې ډېر لوی اثر رسول الله صلی الله علیه وسلم دې راجبه کړه چې راځئ د دې مدینې د دفاع دپاره یو معاهده د مدینې دفاع وکړو او د مدینې کې چې کوم اختلافات را پیدا شي د دې جګړې حل به را پیدا کړي نو د هغه ټولو خبرو خلاصه دا ده چې د بهر نه چا په مدینه باندې حمله کوله نو دا ټولو د مدینې د ټولو باشندګانو که څوک مسلمان دی که مشرک دی که یهودي دی د دې درې واړو فرقو به دا ذمهداري جوړېږي چې هغه د مدینې منورې دفاع کوي د مدینې په دفاع کې به اسلحه اوچتوي دا به د یهودیانو ذمهداري وي دا به د مشرکانو وي دا به د مسلمانانو دویمه دا خبره ده چې په دې مدینه منوره کې دننه د دې چا په منځ کې څه اختلافات را پیدا شي آخرنۍ فیصله به محمد صلی الله علیه وسلم درېیمه خبره دا ده چې زموږ کوم دشمنان د مسلمانانو د محمد صلی الله علیه وسلم کوم دشمنان دي هغې له به دلته به یهودي پناه ورکوي نه به د مشرک پناه ورکوي نه به د مدینې کوم باشنده پناه ورکوي د چا د مدینې منورې نه به هر سړي ته پناه ورکړه او دا پته ولګېږي چې دغه سړی د مدینې د نبي علیه الصلاة والسلام دشمن نو دا به د هغه په حق کې بیا دا د ظلم خبره وي او د هغه له به سزا ملایېږي هغه به یهودي دی که مشرک دی که مسلمان هغه ته به سزا ملایي خو د بهر نه کوم سړی راځي هغه ته به پناه نه ورکوي دا بنیادي خبره دا
ميثاق مدینه دا ميثاق مدینه بعضې صاحبان زما لږه غوندې لرې اشاره وکړم تصریح نه کوم هغه د احادیثو مبارکه راځي دا د ميثاق مدینې دا حدیث ضعیف دی زما ته یو صاحب دی د ټول ښه ملګری دی هغه کې پاتې شوی دی 12 کاله د حدیث هم ویلي ما نه یو ځل تپوس کوم ما ته ویل دا ميثاق مدینه څه شی دی نو ما ورته ویل دا ميثاق مدینه دغه شی دی دا تا ته ما تفصیل وکړم وایي چې دا چې په کوم حدیث کې راغلی دا حدیث خو ضعیف دی نو ما ورته ویل دا قرآن خو ضعیف نه که نه په دې قرآن کې چې الله تعالی د غزوې خندق نه بعد د غزوې بنو قریظه مبارکې ویلي دي چې بنو قریظه د معاهدې خلاف ورزي وکړه تاسو په دې خبره پوهیږئ غزوه خندق چې کله کېده د خندق په دې غزا کې د بنو قریظه چې کوم یهودیان دي غداري کړې وه دي د دې عربو سره ملګري شوي د دې مشرکینو سره ملګري شوي چې کله نبي علیه الصلوة والسلام د غزوه خندق نه فارغ شو دا مشرکان واپس لاړل نو نبي علیه الصلوة والسلام وایي چې ما غسلخانې ته ننوتم چې ما وایي د اصغر وباسم دا د جنګ سامان اصغر نبي علیه السلام د جنګ وردي اغوستې د جنګ جامې اغوستې وایي جبریل علیه السلام راته ښکاره شو چې څه کوې وایي ما وایي د اصغر وباسم که نه د جنګ ختم شو مشرکین ولاړه وتښتېدل وایي راته وایي چې ته د جنګ جامې وباسې او ملایکو خو دا د جنګ جامې نه دي ایستلي نبي علیه السلام وایي ما ورته وایي چې چېرته فاشار الى بني قریظه بنو قریظه دې طرف ته د هغوی باغونه نبي علیه السلام یې د بنو قریظه طرف ته دوی غداري کړه چې سزا ورکول پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راووتو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته ویل ځان سره کسان والا او زمونه مخکې ځئ او لا یصلین احد العصر الا في بني قریظه مازدیګر بني قریظه کې مته وایي بني قریظه کې به مازدیګر لمونځ وایي دې خوا به د مازدیګر لمونځ نه کوو صحابه کرام روان چې په لاره چې هلته ورسول هغه بېله مسله ده دواړه نبي علیه الصلوة والسلام د دواړو خبره ټیک ده ځکه د نبي علیه الصلوة والسلام مطلب څه ځینو خلکو وایي چې دا لمونځ دلته په دې بني قریظه په دې لاره کې ځکه چې نبي علیه السلام وایي چې بل څه کار مه کوه مسجد ځای هلته لمونځ خو په خپل ټیم دی بعضې صحابه وایي نه نبي علیه السلام وایي نه په بني قریظه کې به لمونځ کوئ نو که قضا کېږم په بني قریظه کې کوم دواړو خلکو بیا نبي علیه السلام ته خبره وکړه نبي علیه السلام فلم يعرف واحدا منهما نبي علیه السلام د دواړو خبره ټیک چا د حدیث په ظاهر عمل وکړو چا د حدیث په مطلب عمل وکړو د دواړو خبره یو قسم خطا نه لري دا زموږ په زمانه کې دا وړې وړې جګړې په وړو خبرې کېده د ناپوهۍ ده د په دې باندې خلک پوهېږي بیا د جګړو خبرې نه دي دا خو د مینې د محبت خبرې هلته صحابه کرام راغلل او دوی اول نه خپلو قلاګانو کې په اول بیا په بدې ردې وویلې بیا په قلاګانو کې بند شو بیا څو ورځې شل ورځې خاموشه دا محاصره وه بیا آخر کار حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه باندې فیصله وکړه چې ته څه فیصله وکړه هغه فیصله حضرت سعد بن معاذ ته عبدالله بن ابی او دا مشرکان ټول راغله دا منافقان چې بس خیر دی دې ته اجازه ورکړئ چې دا دې ولاړ شي دا مدینه دې پرېږدي دې له به دا سزا کافي ده دا مدینه پرېږدي حضرت سعد فیصله وکړه وایي نه فیصله دا ده چې د دې چې کوم بالغان سړي دي دا به ټول قتل شي او د دې ښځې د دې ماشومان او د دې ځمکې د دې مالونه جایدادونه د دې قلاګانې د دې باغونه دا به د مسلمانانو غنیمت بس په دې باندې دعا وشوه او کسان به یې راکوزول او لاسونه به یې له شاته تړل ځینې روایاتو کې 450 کسان راځي او ځینې روایاتو کې 200 کسان حویی ابن اخطب هم پکې حویی ابن اخطب د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها پلار دی په دغه وخت کې دغلته وګڼي دی له خیبر ته راغلی دی خو هغې ته تللي ورته خو دی دلته راغلی و دا د دې په مدینه منوره باندې د حملې دپاره زبردسته منصوبه جوړه کړې وه چې دا مشرکین به د هغه طرف ته راشي او موږ به د دې طرف ته راشو دا الله تعالی د یو سړي په زړه کې دا واچول چې دی مسلمان شو هغه د دې دواړو په منځ کې اختلاف را پیدا او دا اختلاف په نتیجه کې همت ورکړی چې په مدینه باندې حمله دا 450 نواله تر د 900 کسانو پورې نبي علیه الصلوة والسلام ته ناست او ټوله شپه صحابه کرامو دا وکړو یو سړی به یې رانسته اټه کنډې وله کنډې وه لاسونه به یې له شاته تړلي او سر به یې تېوه د چا په باره کې چې به دا شک چې دا بالغ دی که نابالغه دی یو سړي ته به یې حواله کړه هغلته یې پلوزه او دا پټ پټ ځایونه ونه وګوره چې یخته مخته پې شته که نشته نو هغه به یې چې وکتل نو بیا به یا وي دا بالغ دی یا به وي دا نابالغ دی ډېر ماشومان به
دې وجه پکې پاتې څلور نیم سوه نواله تر د 200 کسانو پورې کسان یې په دې یوه شپه کې ووژل سهار به د منافقان چې په دې لاره ګرځېدل اخري به یې په ځان ګزراه کړې وي 400 فسدوا في ليلة د محمد صلی الله علیه وسلم په بېګا سره لو بدونه په یوه شپه کې دومره ملکونه نه دی لکه چې وکړه دا یهودیان نبي علیه الصلاة والسلام ما صاحب ته وی چې دا میثاق مدینې دا حدیث خو ضعیف دی که نه نو د ضعیف حدیث په بنیاد باندې دا 200 کسان څنګه ووژل او قرآن هم د هغې تایید کوي فریقا تقتلون وتأسرون فریقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطئوها تاسو څوک وژل او څوک هم نیول او د هغې ځمکې او د هغې قلاګانې او د هغې مالونه د الله تعالی په تحفه کې په غنیمت کې درکړه اما دا قرآن چې تایید وکړو د دې څه بنیاد خبره دا ده چې دا خلک پوهېږي نه دا خلک پوهېږي نه دا د دې علم نشته علم دې ته نه وایي یو حدیث مبارکه مې دا وکتله لکه د دې وجې نه دا ضعیف دی او دا کمزوری دی او دا حدیث چې حدیثو ته د ده طبیعت نه پېښ کوي مخالف نه دا ضعیف دی دا ته د منکرین سنت دپاره لاره معنی په ناپوهۍ باندې پوهېږي نه خو د انکار سنت دپاره لاره معنی بهرحال دا خبره نه دي په کار ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته نه ګوري چې حدیث صحیح دې ته نه ګوري چې قرآن د هغې په بنیاد باندې د خلکو تایید وکړو تایید په څه وکړو دا خبره چې کمزورې وه داسې نه وه شوې دا میثاق مدینه نه و نو د دې بنو قریظه ګناه څه وه د دې همدغه ګناه وه که نه چې کوم په میثاق مدینه شوې کومه معاهده نبي علیه الصلاة والسلام سره یې کړې وه د هغې معاهدې خلاف ورزي وه نور دې څه ګناه همدغه ګناه وه دا میثاق مدینه ډېر زیاته وه بیا په دې کې عبدالله ابن ابی دا مسله ډېره زیاته اهمه وه عبدالله ابن ابی نبي علیه الصلاة والسلام د مدینې له راتلو سره نږدې وخت کې دا سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه بیمار شوی او نبي علیه الصلاة والسلام د هغه عیادت ته ځي چې عیادت ته ځي مشورې باندې شروع دی صحابه ورسره دي روان دی د عبدالله ابن ابی په خپله حجره کې ناست دی په خپله دیره کې ناست دی هلته چې ټول نبي علیه الصلاة والسلام ورته ورغی چې ورغی نو ده خپله کې د څادر ورسره دی په څادر باندې خپله ټوله داسې پټه کړه وایي لا تغفروا علینا مړه موږ ته دوړې مه کوئ د دوړو باندې موږ داسې بیا نبي علیه الصلاة والسلام ورته ودرېدو د دې خبرې نبي علیه السلام جواب ورکړ پروا یې ونه ساته د خیر دی خبره واورېد برداشت وکړي نبي علیه الصلاة والسلام فاسد آیاتونه یې وکړي تلاوت د قرآن نبی علیہ السلام تلاوت قرآن ختم کړو عبدالله بن ابی ورته وایي چې ایها المرء ای سړیه انه لا احسن مما تقول دا ته چې سوی د دې نه ښې خبرې وایي نشته ښې خبرې کوي ان كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ستا دا خبرې ډېرې حقې که نه نو زموږ د مجلسونو ته مه راغلې موږ دلته خپلې د کلیوالۍ خبرې کوو د علاقې خبرې کوو زمون د غم خاله د ودري ځان نه مجلسونه یې ته راځې دلته موږ ته آیاتونه راکړي او د آخرت خبرې راته کوې او د دنیا خبرې او د اصلاح خبرې راته کوې اخلاق داسې او کردار داسې او ایمان دا خبرې موږ ته دلته زموږ په دې مجلسونو کې مه کوه ارجع الى رحلک خپل کور ته لاړ شه چې کوم ځای دې ځان له جوړ کړی دی هلته لاړ شه فمن جاءک یا چې ستا خواله څوک درځي نو فقصص علیه هغه ته بیا بیانوه دا گویا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ خبر رب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شاعر اسلام موجود امر عباس نے یا رسول اللہ نقل پیغمبر فاغشنا به في مجالسنا دغه زمون مجلسون لرازا استاف خد زمون مجلسون کی خبر ہے به هو مجلسون کی ناو یا ناو او فإنا نحب ذلك زمون استاف خبر خوخي اذا جاء خوخي هغه ناو بیا بیا په دې کې بحث شروع شو عبدالله بن ابی او ډېر یو بل سره په جګړه شو قریبه دا وه چې یو بل سره لاسه چولي وي نبي علیه الصلاة والسلام عبدالله بن رواحه ته وایي چې خیر دی ته غلی شه بس پروا مه ساته بیا به شي خیر بیا نبي علیه الصلاة والسلام روان شو خبره هغه دمه شوه نبي علیه السلام روان د حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه تپوس ته بیمار و هغه تپوس وکړو دا حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه او دا عبدالله بن ابی دا دواړه د یوې قبیلې دي دا د بنو خزرج قبیلې دي دا بنو خزرج په دې مدینه کې غټه قبیله دا د دې قبیلې ده نبي علیه السلام ته حضرت سعد ته وایي سعد تا ته پته ده ستا دې ملګري نن څنګه خبرې وکړې
دا عبد الله نه عبد الله بن ابي وي خام وي دا خبرې چې وکړي دا د خپل پیغمبر دغه معافي وکړه دا بلې خبرو باندې ډېر زیات په څه غاړه پورې اصل کې دا ته د ابو چې پښتو کې وایي کړه ته د جوړه لګي دې څنګه تاسو براتو خبره چې کله په جنگ بعاث شو جنگ بعاث د مدینه منوره کې نبی له سلام په زمانه کې یو لوی جنگ شو د اوسو د خبرو په لیمنس او د يهوديان د جنگ ډېر زیات تیر چې ډېر زیات مور ورته کړو دي يهوديان ولا فقط د مدینه خلک په خپل من کې جنگي چې مونږه قرضونه علي زموږ وسلې په خرڅي پیسې به ورکولې او به جنگ کوو پیسې نشته پیسې موږ درکو او بیا د دې طریقه باندې باور نه راوستل د دې په معنا دا طریقه له وسه دا طریقه بلکونه جنگي په خپل منځ کې اسلحه په دوه ډول ورکړي او خلک پر کارګاری کوي او به قبضه لري وې د خپل پیغمبر دا بعاث چې وشو نو دا خلک بیا دا جنگ د بعد راجم شو د دې دا خیال شو چې رضا یو سردار مقرر د رسول په جنگونه کوي په دې راجم شو چې عبد الله بن ابي بن زمد د مدینه مشر حتی کې د تاج تیارې د تخت تیارې د ما زمانه کې د بادشاہ د بار تاج دا کسرا چې کومه کسرا د تاج چې د مدینه د چراغ دا تاج دا څنګه دا څه یو شی ولا څه په مسار دا به دا څه وي دا به دا به دغه رچل چې جوړ کړل څو زره متعارف ورو چې دا څنګه چې دا ونه نشي نو دا به دا څه پرده به راغلی او دا څه پرده به راځوړل دا دربار به لګیدل خلک راغلي او دا به پرده جوړول دا څه به د تاج دا تخت دا په تخت کې ناشته نو اتاج به اثر دا څه وردان اتاج دا څه سره ولې نشه اتاج کې دا څه سره وردان نو به دا پرده لري خلکو ته ولا څه کار نه دا او دا څه دا باچا څه څه پلان خبره سره نه راځي باچا سره قوله نشي مش په خبره دا سره قوله دا کار باندې دستور به اشاره به خبره کوله دا خلکو دا خیال راغی چې باچا دې تکبر او دې نازو دا خلک سره نه راځي اته باچا سره د تاج کې خبره او متروک شی هغه سره په دې به لکه اشاره کوله د دربار نه لکه د دربار باندې به پرده واچول او د سر به تراله به معلم به اشاره ورغله او ورته دا ستاج دی عبد الله بن ابي د تیار بیا د خپل پیغمبر چې ترانه نو دغه بادشاہي نه دغه په دماغ کې دا چې څو په دې مدینه بادشاہ البته په مکه باندې سم کې ابو لهب چې هغه دې کې نو تر کېدو هغه نشو برداشت کولای د نبی صلی الله علیه وسلم څنګه چې هغه ځان له سبب د مکه ما زمي سردار هغه ځان د تاج او تخت او دا خزم د هارون باندې په تبعو هغه څه کړي چې په خلافت دلته چې نبی صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې په دې خلکو کې دا عبد الله بن ابي په تبعو چې ما بادشاہي لا ورکول شو دا ورکول دا نبی صلی الله علیه وسلم د حضرت صاحب وی د خپل پیغمبر او د نور خلک خیر ده ورته چې سره گزاره او دا غریب مجبور دي ځکه چې سړي بادشاہي سړي نه لاړ دا سړي بیا ډېر زیات مجبور دي دا د وجه نه د زړه دا دردونه چې دي دا قابل من دی چې په یو وی خیر ده د پروا دا په خبره راځه او نبی صلی الله علیه وسلم واقعي تر اخره پورې د ډېر زیات خیال ساتل تر اخره حتی چې دې بیا په هم کال باندې پړ شو نو نبی صلی الله علیه وسلم د جنازې راغلی دا مسله اختلافیه ده بخاری روایت بهر حال پته لګي چې نبی صلی الله علیه وسلم د جنازې راغلی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې ما نبی صلی الله علیه وسلم صادق راغلی یا رسول الله تعالی باندې کړی نبی صلی الله علیه وسلم یې باندې کړی نه ماته ویل دي چې ان استغفر لهم 70 مره فلا يغفر الله لهم چې او یا ځله زمانه غواړي چې به هم نه به زه به دا بیا ورته زیات د خپل په غواړم چې به هم لیکن چې کله دا جنازه وشوه نبی نه بعد بیا د قران آیاتونه راغلل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ايضا دفع المنافق جنازه نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی دون على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل كمشي ولا نيشتو بيشكل شدة زمان ترى عباس كمشي ولا عباس يقول لبدر كديان كثير شنو كمشي شليدله نبي هذا شيء كمشي ده انا عبد الله بن ابي كمشي برابر عبد الله بن ابي كل كمشي عبد الله عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجرب عليه بدل كده كمشي ده وقت بدل ما كمشي خفش النبي صلى الله عليه وسلم مشتري كمشي عبد الله بن ابي او النبي صلى الله عليه وسلم صحابه ضروري ما ضروري ماذا كمشي بوجه معناتها دوزخ ما نيجي لا ماذا كمشي بوجه ده دوزخ
بل کور نه منې کېږي تبرکات په خپل ځای ټیک دي د تبرکاتو قایل اوسه زه په خپله د تبرک قایل یم د کوم شي سره د نبي علیه السلام واسطه ده او تعلق له سره پاتې شي باید برکت شته خو د برکت معنا دا نه ده یو سړی د جهنم قابل یي او د هغه د وجې نه به د برکت د وجې نه به د هغه نه څه لاړ شي د جهنم اور به ترې بچ شي نو د دې تبرک په وجې باندې د جهنم اور د چا نه بچ کېږي پخوا په فاصلو پورې خانقاه کې به دا طریقه وه که څنګه به وه چې مشرانو به دا ته په زمزم باندې کفن زموږ واده صاحب به خپله کفن ځان سره هلته به وړی وه او بیا د زمزم وچلی به یې ما په دې کفن کې دا د تبرک یو طریقه دا چا وه خو ما به د واده صاحب سره په مخه دا خبره کوله ما به ورته وایي چې دا مطلب نه دی چې دا به د شرک کارونه په دې باندې او یا به سړی د جهنم د عذاب قابل او د عذاب قابل او عذاب هغه به په دې وجه به د هغه نه عذاب لاړ شي چې د کوم کفن کې خښ دی دا د زمزم په اوبو ایستلی شوی دی خو به هر حال دا یو طریقه به وه دارنګې زموږ په کورنۍ کې دا وه زموږ یو بابا چېرته ټیکه به حج ته تللی و نو هغه د حرم نه لا دومره د کعبې دا دغه یې راوړې وه غلاف تقریبا یو میټر نه زیات لم هغه چې به زموږ په کور کې به څوک وفات شو هغه دا هغه به یې وله په سترګو کې هغه به یې وله کېښود او داسې به یې په دې کور کې د هغې نه دا چېرې دا به بهرحال دا تبرکات په خپل ځای ټیک دي د دې اهمیت شته خو د دې دا مطلب نه دی د نبي علیه السلام کمیس یې اغوستی دی عبدالله بن ابی او نبي علیه السلام په خپله فرمایي د دې نه بچ کېدی نه شي هله جهنم دا عبدالله بن ابی اخر کې همدغه شان یې د کفر په حالت کې دا خو د نبي علیه السلام چې ده سره کومه نرمه رویه وه د هغې په وجه باندې ډېر ملګري راغلل او مسلمانان شو بهرحال دې وخت پورې دا خبره